عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. دا حدیث هم د دین د بنیادی مسئلے وضاحت کئی اور دا غینا دا معلومیگی چې اسلام دعوتی دین دے. دعوتی دین دا مطلب دے چې دا دین د دې دپاره دی چې دیتا ټول خلق رو بللی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څومره دینونه وو هغه د هغې امتونو دپاره خاص وو د کم ته چې وا پیغمبر را لېږل شوی و. په دې وجې نه تاسو وګورئ یهودیت دی نو هغې خباستونه خو ډېر کوي لیکن هغې خپل دین چاته ښودلی نه شي. د هغې وجه دا ده چې د هغې کما بنیادي ژبه ده حبرو هغه هغې پټه ساتي چاته د ښودلو کوشش یې نه کوي. نو چې کله یو ژبه د یو قوم د مذهبي کتاب ژبه هغې چاته نه ښیي یې دومره پټه ساتي دومره یې مشکل کړي چې بل څوک پې خبر نه شي نو د هغې دین به څه خور شي دنیا کې. عیسایان د هغې باره کې هو د هغې په کتابونو کې لیکلي دي کہ تم بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے بیڑوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا. عیسیٰ علیہ السلام ته دا ویلو د هغې د کتاب مطابق چې ته د بني اسرائیلو چې کومې ګډې دي یعنې بني اسرائیل بېلارې شوي دي ساده دي نو د هغې نه علاوه بل چاته به نه ځې. هغه خلک هم د خپل دین او مذهب مخالفت کوي چې هغې خلکو ته دعوت ورکوي. اسلام دعوتی دین دی. د دې وجې نه د دې ژبه چې کومه ده عربي ژوندی ژبه ده. الله خپل کلام عربی کې کړی دی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث او سنتونه موږ ته د عربی په ذریعه را رسېدلی دي. ژوندی علم دی او داسې ملک بنی چې هلته کې خلک په عربی نه پوهېږي. نو دعوت یو طریقه ده په دې کې. دعوت څه ته وایي؟ دین ته بلل. دین ته بلل یو د یو عام ساده مسلمان کار دی چې تا ته یې وایي د مونځ ټایم د مونځ له راځه یا ته ګناه کې تا ته دا خو د ګناه کار دی نه دی کول پکار. یو دا دعوت دی. دا دعوت خو هر څوک کولی شي. دا دعوت هر مسلمان باندې فرض دی چې کور کې خبره وکړي چې دا کار وکړئ دا جایز دی دا مه کوئ دا ناجایز دی. دا د هر سړي فریضه ده. او یو د دین دعوت په داسې طریقې چې پای کې د مسایلو بیاني باریکۍ بیانولی علم ورکولی پوهه ورکولی هغه بیا د عوامو کار نه وي. هغې لپاره علما پکاري او بیا په هر فن کې جدا جدا چې کوم پوهه خلق دی د هغې ذمهداري. زمونږ دې دور کې خو هر یو سړی هغه ځان ډېر لوی شی ګڼي. تپوس وکړې د عالم صاحب نه نو هغه به تفسیر نه ویلي او تا ته به تفسیر شروع کړي. حدیث به نه ویلي د حدیث وضاحتونه به ورته شروع کړي. دا غلطي ده. یو سړی چې په یو فن نه پوهېږي نو هغه دې ووایي زه په دې نه پوهېږم. نو که هغه غریب ویل غواړي نو تاسو یې نه پرېږدئ چې تاسې عالم. یو سړی دا ډېر تجربه کار دی ډېر استاد دی د بجلو مستري دی. نو ستا په خیال چې هغه په بجلی باندې پوهېږي نو هغه د دنیا په هر یو څیز پوهېږي؟ په هر خو نه پوهېږي بس په دغه یو پوهېږي. نو زموږ د خلقو خیال لای چې یو سړی عالم شو نو ګنده دی د دین په رګ رګ باندې ورپوه شو.
نو که هغه بیچاره خاموش کړي نو بیا ورپورې خلک خاندي چې وایي دا څنګه عالم ده، وایي دله خو څه نه ورځي. نو که ده نه تپوس وکړي چې تاله څه درځي، په دله هم څه نه ورځي. دا رویه درست نه ده. یو عالم سړی دی پوه وي، لیکن کله کله د هغه نه هم څه کمی راشي. نو که هغه دا وایي چې بھائی زه په دې پوه نه شم یا پوهېږم نه د چا نه به زده کړم بیا به تاسو ته ووایم، نو ټیک خبره ده. زمونږ خیال دی چې عالم هر فن مولایي او چې د هغه نه زه څه تپوس کوم نو بس هغه به هغه له ورځي. نو داسې نه ده. علمي لحاظ سره کم خلک چې د دعوت کار کوي هغه بیا علما پکار دي. یو عام دعوت ته مونځ ونیسه وکړه، روژه ونیسه، حج زکات دا هر څوک کولی شي. یو د هغې تفصیلي مسایل دی او تفصیلي دعوت دی، نو دا د اهل علم کار دی. او زمونږ په کورونو کې ژوند څنګه وي، نو دا حدیث زه لږ اسانتیا سره ډېر په دې وایم چې دې استعمال ډېر غلط کېږي. کم سړی چې ګورې نو بس هغه سپېړه راخلي او بل له رابغوي. ولې چې حدیث کې راځي چې د ګناه کار ووینې په لاس به یې منې کوي. هر سړي دا حدیث داسې په مخه کړی وی دی کې د من قوم کې دا من تبعیضي دی، دا د هر چا کار نه دی. په لاس برایي منې کول د هر چا کار نه دی. ګپ مه لګوه. دا خلک انتها پسند شو، اسلام یې په دې وشرموه. دې خو دا مطلب نه دی چې چا برایي ولیدله نو هغه دې منې کېږي. ته دې مطلب دا دی چې کم سړی د هغه په لاس کې اختیار دی نو هغه دې برایي منې کړي او په لاس دې منې کړي. خو د انسان اختیار کم کم ځای نن اوس که د هغې تفصیل شروع کړو بیا خبره بل شان شي. په جماعت کې امام چې کوم دی دا مختار پکار دی، خود مختار پکار دی چې کوم شی غلط دی چې هغه ووایي دا مه کوئ، په لاس یې منې کړي. زمونږ عالمان الله دې معافي وکړي هغه خو د عوامو پابند کړي دي. په جماعت کې د امام صاحب نه خرڅېږي، امي به خرڅېږي، او خاص کر حاجي صاحب او هغه سړی چې جماعت کې خرچه کوي هغه وایي که نه څه شی یم. غلطه طریقه د جماعت مشر هغه امام وي. مسلمانې چې څوک ناست دي د هغه خوښه ده چې مونځ به څنګه کوم، کم ټایم به کوم، بانګ به څه ټایم ویلی شي. او هغه جماعت که څه شی ولي نازورن هم کولی شي، هغه سختي هم کولی شي. لیکن زمونږ عام امامان بیچارهګان هېڅ نشي ویلی، خولې بند دی. ولې زمونږ عوام په دې نه پوهېږي چې ما یو امام ساتلی دی نو دا زما نوکر نه دی چې دله زه پیسې ورکوم، دا زما مقتدا دی. امام مقتدا ته وایي چا پسې چې زه روان یم. دا تنخواه چې زه ورکوم دا خو د دې ورکوم چې هغه ځان سپارلی دی زمونږ مونځ ته، زمونږ بچو ته، زمونږ جنازو ته. د دنیا کار کسب نشي کولی نو دا زه په دې ورکوم. زمون خیال لای چې نه دی دا زما غلام ده. په دې وجه نه وګورئ تاسو بعضې خلک وایي جماعتونو تماشې وګورئ چې حاجي صاحب نه راغلی امام صاحب مسلې ته بیچاره نشي مخکې کېدی. دا خو امام نه شو او ستا غلام شو. امام منې مقتدا هغه سړی چې دا خبره به د مسجد هر سړی مني، او که څه څیز غلط دی نه یې په لاس هم منې کولی شي چې دا مه کوه. نو د امام دغه اختیار دی. هغه زمونږ خلکو برباد کړی د امام عزت هم نه، مونځ ورپسې هم کوي کنځلې مو پسې دی. دا زمونږ عمومي رویه غلطه ده، دا سمول پکار دی. امام دی، عالم دی، که ته ورپسې مونځ کې او که نه کې هغه قابل احترام دی. اختلاف ځان له خبرې، اختلاف د چا ذات سره نه وي، د چا فکر سره. او چې کله اختلاف د دلیل په بنیاد باندې هغې د شریعت ګناه نه وایي. په کور کې پلار چې کوم دی نو دا امیر دی. اب ګوري که د هغه څه زوی یا د هغه لور یا د هغه ښځه څه غلط کار کوي نه یې د په لاس منې کېږي. نو زمونږ خلک دغلته خولې مالوچ راځي.
بار بچے کم دے پردے ٹیلی ویژن ماتی او کور کے ورکر شپاڑس پراتی بار و خلق تداخی چه مر را منکم منکرن فلیغیرہو بیدے چاچے پتاسو یہ دا گناہ کار اولی دا نادے پلاس منی کی ویدے تا دیر اختیار ہوئی جستا پا دیر اختیار کے سرازی ناغوک تخپل زوی تداوی چی گرا مخ رہے دے دور کی داغ دور نوے داغ دا نافرمان دور دے اولاد نه لور د پلار منی او نه زوی د پلار منی مونږ خو ایمانی له اثر ډیر را ورځېدلی یو د رشتو څخه خیال زمونږ خلک نه ساتي یو پلار چې هغه ټول عمر د یو بچی د پاره وقف کړي پلار هغه بچی هغه پلار لسوي د بچی نه که سړی جوړي دا څوک جوړي دی پلار نه جوړي لیکن نن زمونږه د رشتې حالت دغه دی چې پلار زوی ته د خبرې نشي ویلی او چې ووایي نو بیا تماشا کوه وهل کنزل ټکول د کور نه شړل یا ځان مړ کول دا زمونږ د نوي نسل کار دی ته دی بس په لاس باندې منې خلک خپل حالاتو ته ګوري حکمت عملی نه کار اخیستل پکار دی دیو جنا د دې حدیث اصل مخاطب هغه خلک دی چې سره اختیار دی حکومت ته ورسره نو کسړی د ملک سربراه دی وزیر اعظم دی صدر دی سینټ چیئرمین دی د علاقې مشر دی ډي پی او دی کولی شي هغه له پکار داري چې هغه بعضې څیزونو کې دستاندازي وکړي دغه خلک مراد دی صاحب اقتدار اور دے حدیث متن کے خپل موجود دی چې فإن لم يستطع فبلسانه بعض خلق دے طاقت نه لري ته یو بدمعش سره دی وی دا کار دی غلط کو تنه شوی لیکن ڈی پی ایو نہیں سے دن نه نوازی یا گورنر داغه نیولو آرڈر زو کې دے څوک نه شوی دا حدیث دا مطلب نه چیار سڑے درازی آدھے منکر د گناہ کار پا خپل لاس بنی گئی نخپل دیر اختیار تا دیو گوری ما تا تو خودل چی دا امام دیر اختیار دا آغا مسجد دے دا یو پلار دیر اختیار دا آغا کور دے دا یو سکولی یا دا کالج یا دا یونیورسٹی پرنسیپل لے یا ویسی دے دا آغا دیر اختیار علتا کی دے اے کیا کولیش بالخصوص آگا کسان چی اغی سر سیاسی زوری انتظامی کار اغی سر لگا پولیس و فوج دا کولی شی تو دینا مطلب دغا خلق تھے یو سغی استاپ آگا بانی سو وست نشلی گی نو تو آگا نشمنے کولے پلاس باند مر را منکم منکرن منکر آگے کار تو ہوئی چی شریعت کی آگا جائز نہیں خواہ کاغا شرک وی خواہ کاغا بدعت وی خواہ کاغا نور فسق فجوری خواہ کا نور گناہ نہیں خواہ کا شراب خرسولی خواہ کا اجلاگان گڑولی دا منکر دے دا دخل کو مشغلی دی تیر مالا چاہے ویڈیو ہو دخبل کے لیے دیر خفشم اجرہ کی خلق ناستے سپینگری خلق ناستے گڑی کی خلق اکم چناستی داغی باباگان دی داغی نوسین وسان دی آئی بسن وسو تو وجدا چل مگایا اخلاقی لحاظ سره مونږ ته خپله بچپنه یاد ده په یو لار باندې چې وا یو دکان کې به یو ریډیو غږېده خو چې په هغې لار به مشر راته نو خلکو به زه ریډیو بند کړ پلان کې را روان مولوي صاحب را روان دی باچا صاحب را روان دی دکان ته چې به لړې د نایي ترکیم چې بتا ناستو نو سو کلک وګری خیال نه راته مونږ خو اخلاقی لحاظ سره زموږ دیوالیه ہوتے ده اخلاق نشته مونږ اوس یو سړي چې به سیګریټ سکل یا به نسوار کول مشر به ولې زر به شي ورته کړه دا اوسنی سوچ چې دا الله نه پټه مخلوق نه وسه پټه شي دا غلطی زموږ مشرانو خودلې دي مشر سړی چې هغه دومره اخلاقی ګراوټ راشي پاږي کې چې هغه د وجلا په سر باندې پیسې ورنولي نو دا هغه نو څه وسه چل گئی
دا اخلاقی ګراوټ ته زمونږ جماعت ته مونږ به راتلو په ها کورونه کې غسل خانې خو نه وې که د مشران نه تپوس او کشران ته معلومه ده چې د مشر په موجودګۍ کې وا کشر چرته باتروم ته نه وته دا د حیا او د غیرت خبرې نن د خلکو نه وتی دا ټیک د ثقافت دی لیکن دا ادب دی چې دا اسلام کې مطلوب دی دا وساتلی شي نو منکر منې کول ناشنا خبره منې کول د ګناه کار منې کول دا ضروری ده لیکن دې حالاتو کې دا کوم کې چې موږ تیریږو مشکل ده سړی خپل زوی باندې سختی نشي کولی په خپل لور باندې سختی نشي کولی چې کې په نه حالت کې ریزلټ بدلیږي یا بتا ټکي یا بزان مړ کوي نو دا تعلیم تربیت کمې هم دی او بل دا چې احساس نشته دی خلقو ته چې زمونږ دا مشران مونږ د پاره څه کوي او مونږ دې له څه کوو منکر ناشنا کار دی د ګناه کار دی صحابه کرام ودا کو خو څنګه به کو اس صحابي دا نه دی کړي چې هغه پاسېدلی او منکر هغه په لاس باندې کړي ما سوا د عمراونه دا زموږ د عمل کې یو خاص پارټي د هغې دا حرکتونه دی ا دې ته دی اسلام وي دا اسلام نه دی صحابه کرامو که منکر لیدلی دی نو هغې په خولې هغه منې کړی دی په لاس یې نه دی منې کړی د دواړو خبرو کې فرق دی په لاس منې کول دا سیاسي زور غواړي د حکومت زور غواړي چا سره چې اقتدار نه وي هغې په لاس ګناه نه منې کوي هغې په خولې ووایي زمونږ خلک په خولې هم نه وي صحابه کرامو ډېر شی کارونه داسې دي چې بدعت به و اب راغلی دی او تردید یې کړی دا کار ګناه دی او دا بدعت دی او د چا چې وس نه و نو هغه د جومات نه بار وتلی چې دې جومات کې مونځ نه کوم ځکه دی کې بدعت کېږي لیکن امام یې د مرۍ نه یې نیولی چې جی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده د ځانه مطلبونه د حدیث بیانوي خلک چې دا دغه ځای کې دا منکر روان دی ډمه ګډېږي دا به زه په لاس باندې کوم دا ستا کار نه دی فساد دی پیدا کوس لړشه حکومت په دې پابندۍ لګولې دي د پاکستان په قانون کې شته دا چې دې باندې پابندۍ لړشه ثابت کا پولیس راولی به وکړي دی په خپله ګزارو کې د هغې نتیجه څه شي هغه دشمني چې تر پیړو پیړو چلیږي دې حدیث خدا مطلب نه دی دې مطلب دا دی د دې مخاطب هغه اولو الامر دي تړومبنۍ جملې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده دا زه نه وایم دا په دې کتاب کې دا کوم چې زموږ مخې ته پروت دی په دې کې ملا علی قاري رحمه الله دې وضاحت کې لیکي د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې دا کار د عمراو دی او دا د یو دوه فتاوو حوالې ورکړي دي خزاعة المفتیین ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر بالید علی الامراء امر بالمعروف او نهی عن المنکر پلاس کول دا د عمراو کار دی عمراء معنی د حکومت افراد وباللسان علی العلماء او چې کوم علما دي هغې په ژبه دا کار کوي او عوام چې کوم دی بالقلب امي سړی هغه نه پوهېږي او نه د هغې اختیار شته دی لہذا هغه د هغې څیز ته پړه کې بد ګوري حدیث خدا مطلب اخلي محدثین من رأى منکم منکرا چا چې ولید په تاسو کې څوک څه شی منکر فلیغیره بیده منکم کې دا من تبعیضیه دی یعنی هر یو سړی د دې نه دی مراد بلکې هغه خلق مراد دی چې د هغې په لاس کې اختیار دی فلیغیره بیده نه دی بدل کی په خپل لاس د انسان اختیار د هغه په کور کې خپل کور کې سړی خپلې ښځې ته څه نشي ویلی خپلې مور ته څه نشي ویلی خپلې لور ته څه نشي ویلی خپل اولاد ته څه نشي ویلی بار چې راوځي د بل اولاد کې کار لري ستا کار نه دی ته خپل اولاد کې کار ولره زما اولاد ته په خولې وینا وکړه چې دا کار ستا ګناه دی ستا پلار دا کار نه خوښوي د هغه وهل یا د هغه ټکول لا جایز نه دي پر دې اولاد مه ټکوئ فإن لم يستطع فبلسانه که د دې طاقت نه لري اختیار یې نه وي په لاس کې فبلسانه نو په خوله دې ووایي
یو شی د ګناه دی په خولې دی وایي چې وایي دا کار د ګناه دی دا مه کوه. او اصول بیا قرآن مجید موږ ته ښودلی دي چې کله په یو مجلس کې د قرآن او د حدیث خلاف کی څوک هلته ناست دي د هغې دا ذمه داري ده چې هغې ته ووایي چې دا کار د ګناه دی. که هغې منع شو دی دې کینی او که نه هغې منع نه شو نو قرآن فرمایي فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. تو بیا هلته نه کینې. زمونږ خلک په دې نه پوهېږي دی واده لیدلي هلته کې ښه چرت چرت کېږي لګیا ټول دی ناست دی خپې په خپه اچولې ده چې کله د ګناه کار کېږي او ته دغه هلته ناست یې ته په دې ګناه کې شریک یې او چې ځې نو خلک منې که چې دا شی مه کوئ چې ستا خبره څوک نه مني هغه دی ناراضه. دا د قرآن حکم دی. لیکن زمونږ خلک څه وایي جي رشته راځي کله کور د سړی څه وکړي د الله او د رسول خبره ومني. زمونږ مسله دا ده چې مونږ په الله او په رسول څه کار نشته دی. زمونږ اصل کار دا دی چې دا پلانې کاکا رضا کم او پلانې سړی رضا شي. خیر دی که زه پکې ګناهګار شم. دا د مسلمانانو رویه نه ده. د مسلمان کار دا چې خپله ذمه داري پوره کوي. یو ځای ګناه کېږي هلته ځمه که مجبوره شوې دعوت چا درکړی دی لړ شه روانې کېږي نو هغې ته ووایه چې وایي دا ګناه دی دا مه کوئ. که هغې ومنله ټیک ده او که نه کښېنې نو قرآن دا فرمایي چې انکم اذا مثلهم. که تاسو هلته کې ناستې راپاسئ نه نو څنګه چې هغې ګناهګار دي تاسو هم هغه شان ګناهګار شئ. دې کې ما چې عالم خبره نه ده ویلې دا د الله حکم دی او د هغه د رسول حکم دی. زموږ د خلکو دا فلسفه ده چې دی الله او رسول ناراض کوي خو بل څوک راضي کوي نو دې ته اسلام نه وایي. تا ته څوک دا نه وایي چې ته کنځل وکړه تا هغه ته دا وایي چې وایي دا شی ګناه دی. که دغه هم نه وي کم سے کم ترکې مې چې زه یم نو دا کار مه کوه. تا خو ویلی شي د یو سړی چې چاله تلي نو کم سے کم هغه هم دا پکار دی چې مات دا سړی په دې څیز خفه کېږي او دی کار هم د ګناه دی نو پکار دی چې یې پرېږدم او چې نه یې شم پرېښودی نو کم سے کم د ده نه وشرمېږم حیا راشي او دغه ټایم نه کوم چې دی خو نه ګناهګارېږي. زمونږ خلک هم دا نه کوي او دی هم دا نه کوي. دی هم د الله رضا قربان کي الله ناراض کي او دا سړی راضي شي. پښتو کې متل یو سړی که پردي سل کوره روان کي که نه خپل په یو نشي جوړولی. یو سړی که زر کسان ځان نه رضا کي خو چې الله ته ناراضي د دا آخرت د ډمبرو لرګی شوی دی. موږ ته الله او رسول نه ښکاري افراد راته ښکاري. منځ کې یو حدیث دی حدیث موږ ویلی دی مخکې چې کله یو سړی د نیکۍ کارونه کوي نو الله د هغه تذکره د ملایکو مجلس کې وکړي او بیا ورته ووایي چې ما د دې سړي سره محبت دی تاسو د خلکو په زړونو کې د دې محبت پیدا کړئ. نو ملائک راځي او هغې د خلکو زړونو کې د هغه مینه ورواچي. مینه د هغه ځای نه راځي. تعویذونه باندې مینې نه کېږي نه چاله په څه ورکول باندې مینې کېږي. د مینې بنیاد دا دی چې انسان سره الله محبت شروع کړي نو الله د خلکو زړونو کې د هغه مینه ورواچي. او چې کله یو سړی د ګناه کارونه کوي الله ملایکو کې وایي زه د نه ناراض یم. تاسو د خلکو زړونو کې د ده نه ناراضتیا واچوئ. نو ډېر خلک به داسې سم دم سړی هېڅ چا ورسره نه لګي چې راځي خلک دې پټېږي. دا ولې دا د هلته نه د مرکزي ځای نه د ده سره د الله بغض د الله دشمني او ناراضتیا شروع شوې ده. دا فلسفه ختمه کوي چې ته انسان رضا کوي. د شریعت مسله راشي نو الله راضي کوي. انسانان دي یو ورځ به خفوي دوه ورځې به خفوي یو کال به خفوي دوه کاله به خفوي سم به شي او که نه سمېږي نو انسان څه کولی شي. انسان نه چاله خیر ورکولی شي نه شر ورکولی شي. انسان نه په ژبه باندې کم سے کم منکر منې کوي. ودې وایي دا کار د ګناه دی بس وال ټکول نشته وکړي. فإن لم يستطع فبقلبه که دې طاقت نه لري نو په زړه کې د هغې ته سپک وګوري.
پزله کې دی هغه بد وګڼي. دومره به اختیار یې چې خلم غریب نشي چلولی. خلق هم ډېر دی، بدماشان دی، نیکې خبرې منلو ته اړو تیار نه دي، او منل پرې د اورېدو ته هم تیار نه دي، بلکې دا سړی ټکوي. نو بیا خبره چې دې ځان نه ټکوي، زړه کې د هغې د بد وګوري، هلته نه خپې وباسي. وذلک اضعف الایمان، او دا ډېر کمزورې ایمان دی. په دې پوهېږم زمونږ خلک بس وایي زمونږ ډېر کمزور ایمان دی، بیا یې پسې راځي که نه چې د دې نه وروسته بیا د ایمان د وري د دانې برابر ایمان نشته. وایي کاش چې تا حدیث چا نه ویلی وی. دا ځان له ته مطلبونه بیانوي، محدثین د دې څه مطلب بیانوي چې یو سړی دی او هغه په زړه کې ګناه ته بد وکتل، نو دا د ایمان کمزور دی. کم ایمان؟ حکیم ترمذی او محدث دی، دا کتاب دی نوادر الاصول فی احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کله کله یو کمزور سړی لیکن هغه یو داسې کار وکړي، یو داسې خبر وکړي چې په هغې ټوله مسله حل کېږي. ایمان دوه قسمه دی، یو هغه ایمان دی چې د هغې تعلق ظاهر سره دی، او یو هغه ایمان دی چې د هغې تعلق باطن سره دی. زمونږ په زړه کې دننه یو عقیده ده چې الله رب العزت اختیارمند دی د نفع او د نقصان، هغه واحد دی، لا شریک دی، د هغه نه سوا بل څوک الہ نشته. دې ته د عقیدې ایمان وایي. زمونږ زړه کې دغه ایمان ده. لیکن زمونږ اعمالو کې دا څیزونه شته چې هغې ته هم ایمان وایي. قبله بدله شوه، بعضې کسان داسې وو چې هغې د قبلې د بدلېدو نه مخکې بیت المقدس ته مخ کړو، بیا وفات شو. یعنی قبلې ته هغې مونځ ونه کو، بلکې بیت المقدس ته ټول مونځونه کړو. تحویل قبلې حکم نه مخکې مړه شو. نو اعتراض وکړو، مسلمانانو هم کړی دی، یهود هم کړی دی، نصارا هم کړی دی. چا د ځان پوهولو دپاره کړی دی، چا د اعتراض په طور کړی دی چې دا کوم خلک مړه وو او دې خو یې نه دی مخ کړی او مړه شوي دي، نو د دې به څه کېږي؟ دا مونځونه به یې شوي که به نه شوي؟ نو قرآن مجید د هغې جواب کړی دی چې وما کان الله لیضیع ایمانکم، الله ستاسو مونځونه نه ضایع کوي. دغلته څه ته ایمان ویلی دی؟ مونځ ته. نو مطلب دا دی چې د ایمان قسمونه دوه دي، یو ته ایمان اعتقادي وي، یو ته ایمان عملی وي. د دې اضعف الایمان نه کم ایمان مراد دی، د عقیدې نه دی مراد. او چې کمزور دی بیا خبره ختمه، دې ته عملی ایمان وي. عملی کوتاهۍ مونږ کې لږې دي، دروغ وایو، بدکارۍ کوو، غلاګانې کوو، سودونه کوو، دې ته عملی کمزوری وي. نو دا عملی کمزوری ده. عملی کمزوری په دې باندې ده چې انسان کې طاقت نه وي. هر انسان کې طاقت نه وي. یو سړی ډېر ښه سړی دی لیکن غریب دی، دا خبره باندې څوک غوږ نه کوي. نو الله تا ته صحیح سچویشن ښیي چې کله کله داسې هم وي چې د سړي د غربت ته ودې خلک دا خبره ته غوږ نه ږدي. پښتانه وایي د غریب ملا په بانک څوک روژه نه ماتوي. د دې محاورې مطلب هم دا دی چې سړی غریب شو نو معاشره کې د هغه څه حیثیت نه ګڼل کېږي. نو دا سړی به څه وکړي بیچاره؟ د دې وجې نه حکیم ترمذي وایي چې مراد د دې نه اضعف الایمان څه دی؟ عملي ایمان. نو عملي ایمان کمزوري دا خو ټولو خلکو کې شته، صحابو د دور نه وروسته دا پیدا شوې ده. د دې دا مطلب نه چې دا سړی ګنده کافر شو، د ده د عقیدې ایمان خو صحیح دی، قلبي ایمان یې صحیح دی. سړی پای باندې مؤمن او کافر کېږي، او پاتې شو ظاهري ایمان، نه حالات ته کتلی کېږي. و دې حدیث کې موږ ته دا اصل وښو چې یو سړی کوم ځای د هغه اختیار چلیږي او هغه ګناه ولیدله، نه د په لاس منې کېږي. په ودونو کې ستاسو اختیار چلیږي د ټولو، نو پای کې تاسو روانې کوئ چې ښځه څه مطالبه کوي تاسو پوره کوئ، اگر که په هغې الله او رسول ناراضي.
دا ستاسو اختیار دی مه کوئ هغې کې ډمان ګډول ګناه دی پای کې ډمې ګډول ګناه دی اسلام صرف د دې اجازت ورکړی دی چې انسان دی یو اعلان وکړي د هغې تمبل دی ووایي بالفرض دغلته کې زمونږ خلکو خپل اختیار پرېښودلی دی په غم کې هم زمونږ اختیار دی چې مونږ دې غیر شرعي طریقې سره غم ونکړو کوم چې سیز د نایه د څوک نه ګوري غمونه زمونږ غیر شرعي دي زمونږ خوشحالۍ هم غیر شرعي ده واده چې وشي او په هغې کې ماشوم پیدا شي نه خوشحالي هم زمونږ غیر شرعي ده ټوپک به یې نیولي اسمان د ډزار وګئ اصله او د انسان خپل اختیار کې واده به کېږي نو میاشت مخکې خلک شمې بلول شروع کړي دا د هندوانو رسم ده یعنی زمونږ خلک پلار وی کور ناست دي او لوڼه یې چا کره شمې وړي دی په دې نه پوهېږي بوتل چې دا څه کوي دي او ګناه دی دوی خیر د ماشومان دي دا په خیر د خیر دی باندې مونږ ماشومان برباد جایز ناجایز ورته وښیه د تفریح طبع لپاره نور جایز څیزونه شته دی مونږ دې ته خو ډېر تکړه یو چې د بل شکل روان کړو لیکن کله چې په مونږ غم او ښادي راشي د بیا شریعت منل پکې نشته دی دا هر چا خپل وس دی چې څه وکړل زمونږ استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه د تر کرامت واده نو دی ماته ویلي اراوله تقریر وکړي د شپې نو ما هغه ته وویل نو ماته ویل چې یاره زمونږ تجربه دا ده چې خلک په واده کې تقریر ته نه کېږي تجربه یې دار ځای بیا زمونږ هم تجربه وشوله ما چې د خپل بچي واده کوو نو ما د جمعې په ورځ ولې ساتلو دې دپاره چې خلک تقریر ته کښېني شیخ غلام حبیب رحمت الله تعالی علیه موږ راوستی و سلمان د واده په ورځ ولیمې ورځ وکړه نو هغې ته خلک ناست په دې باندې چې روټۍ مونږ هماغه ځای کې ورکولې جومات کې روټۍ هم وه ورځ هم د جمعې وه څوک چې به راته نو هغه تقریر ته کېناسته نو واقعي په هغې واده کې مونږ وکتل هغې بل واده کې چې د شپې تقریر و نو دا یې کور به کې څوک نو زمونږ خو دا طریقه ده چې کله کم کور کې واده هلته څوک مونځ نه کوي که هغه یوه ورځ وي که دوه ورځې لوی لوی کور نه وي په هغې کې به څوک مونځ نه کوي مسلماني څه شو دې لپاره نظام بدل کړي حالات بدل کړي د واده یا د کویدنې یا د نکاح تګ راتګ په داسې اوقاتو کې کوئ چې د مونځ وخت نه وي خبره ختمه په دې کې څه دی ډوډۍ داسې وخت کې ورکوئ چې هغه د مونځ وخت نه وي زمونږ روټۍ ډېرې عجیبه عجیبه روټۍ دي 10 بجو نه به ډوډۍ شروع شي دې خلکو سار ناشته کړې ده که نه ده کړې دا انسانان دي که ځناور دي دا دوی چې دومره ښه شی ونه چې دې خېټه پورې تپخ 10 بجو نه روټۍ شروع شي 1 بجې پورې به ځي 10 بجې کې څوک څنګه ډوډۍ خوړی شي دا هر سړی بیمار دی ولې بیمار دی د خېټه لاسه بیمار دی که دې کې دا شي چې بھائی ماسپښین مونځ شي روټۍ به ورکوو خبره سمه ده دا انتظامی کارونه مونږ برباد کړي دي مونږ په خپله منکر پیدا کوو هغه لږ غوندې سوچ سمجھ غواړي چې دا کار کې داسې ټایم کې وکړم نو د مونځ بربادي به هم نه راځي خلک به نه ګناهګاري د بارکیف حدیث کې مونږ ته دا اصل وښو چې د چا په کوم ځای پورې وس رسېږي نو هلته د هغه منکر په خپل لاس مني کړي او که نه دغه وس یې نه وي ان لم یستطع فبلسانه قرآن هم حکم دی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله څوک نفس نه پابند کوي مگر د هغه د وس مطابق د چا چې څومره وس دی نو هغه همره خپل کار وکړي چې یو شی ستا په اختیار کې نه دی په هغې کې خامخا مور نه وځه فإن لم یستطع فبقلبه که دغه وس یې هم نه وي د ژبې نو زړه کې د هغې ته بد وګوري وذلک اضعف الایمان ایمان کمزور ترین حصہ اقول قولی هذا استغفر الله لكم